أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر. بديزنا تخلیفی دنیاوی باندې درېمه نمونه پیش کړي او دا نمونه د قوم د صالح علیه السلام ده او یقینا قوم د صالح علیه السلام دوی هم تکذیب کړی وو د حضرت صالح علیه السلام. نو الله کریم دوی نیست و نابود کر او پدیزی کی اختصار سا واقعا دا ذکر چی مقصد دلتا کی ددی واقعا نا فقط تخویف دنیاوی دی. ذکر قرآن ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود تکذیب کرو سمودیانو بالنذر انبیاء تا. حالانکہ یہ پیغمبر تلو صالح علیہ السلام اور ایجے بالنذر دا یرون کو یا بالنذر دا انبیاء نو خبر آسان تھا. بے شک یہ تلو خدا یہ تکذیب دا طول تکذیب دے ذکر چی پا اصولو کی پا مضامینو کی خطوب یو کنا نو ذکر ایزے ہوئی کذبت ثمودو تکذیب آکڑو سمودیانو دا انبیاء فقالو پس ویل ابی ابشر مننا آیا بشر دی زماننا واحد اتم یو تندی نیسو مرگرشتا نیسا دلشتا نو من کو پدیگر پسی آوالی ہو خلق برات سوت بنانے دورم در خبری دیخوا فقالو پس ویل ابی آیا بشر دی زماننا تنی زمان گواندی واحد تنی تنها اتن یو تندی نئی ملگر اشتا او نئی دلاشتا آیا من بازو پدا پسی آیا من پدا پسی من بدن تاویداری کری کچری من دا سرکلا انا یقینا من با پدغ وقتی لفی غلالنا خامخا پا گمراہی کی وزور او پلیونتو کی بیو خلق برات لیونی وچیر سرا یو تندے تاسو بسو ٹور روانی نو ایزی وسعور مانا لیوان توب اگر چی باز علماء مانا دا عذابون کرده او بیاسوی اولویا آیا نازل کرے شوید آوہی ذکر نمراد وحی دا علیہی پدا باندی من بیننا زمند پترمیز کی بل ہوا کذابون آشر اللہ الفاظ مانے تخالی سوچو سوئی اولویا آیا نازل شویدہ وحی علیہی پدا باندی من بیننا زمند پترمیز کی بل ہوا بلکہ دیکھو کذابون لوی درو چندی عشر او لوی شرارتی دے. پیغمبر کوئی خاص چاہتوئی پیغمبر کا کذابون لوی درو دو جماعتا ورطا خط درو دو اور عشر یو مانا میں سوکلا لوی شرارتی دے انکر لوی شرارتی نو دیو مانا بل ہوا کذابون بلکہ دیکھو غد درو جانا عشر تکبر کون کے لوی کون کے دے لوی متکبر دے
وی تکبر کون کے دے سیالمونا زردیں چی معلوم باقی دوی سبا من الکذاب سودیں لوئی تروجانا او سودیں لوئی شرارتی اللہ سبا بہتا معلوم ان مرسلوں یقینا منگا لیگن کیوں ان آقا یوقوخا فتنہ امتحان لهم دپار آدویہ فرتقبهم بس انتظار انکوا آدویہ وصبر او صبر انکوا یا دیم انداز وصبر او زان انکلکا فمسلا باندی لکتا فمسلا باندی زکر چی بھی مطالبہ کرے وقت دا صالح علیہ السلام نا دا اوخ نو اللہ لوگ پیدا سیدہ جی ورپسی سوئی ونبئهم او خبر القابیلا ان الماء یقینا اوبو اسمت تقسیم شویدی بینهم فمیز ادبی کی کل شرب معتبر ہر ادبینا وار ادبوتا معتبر حاضر کرے شویدی تو سوچو کرنا انسانان ہوخا سو انسانان کہ اللہ کے انسان ببارکی والتین والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خوش کلا دا پیغمبر مخالفت شروع کو دا پیغمبر چی کم نشن و داغی مخالفت شروع کو اللہ راو سے بسارو سے اخر کی ودورا سوچو کرنا اوز اللہ ودورا ون انسانان خانو یورز بتاسو بس که یورز بتاو خس یورز بتاسو سکه یورز اولا محتوار ولخا محتوزر ونوی ولی زکا چی دا یو تاس مخورا گنا چی بیتا بچا پیتا اسی بیاری لکه چې د الله د قدرت یو نښه وکړه نن سبا هم دا چې کوم اوښان دي که نه دوی نه هم دا واړه واړه څاروي دا میخه وا چې دوی ته وګوري دوی دې نه تېرېږي ولې میخه چې ځان ته وګوري هغوی غټه بلا ځمه خو چې بیا دې اوښ ته وګوري واله ګوري دا څه شی دی بعضې علما دا هم وایي چې آیا د دوی چې کوم څاروي وو نو هغه یو ورځ د هغوی د اوبو څښل وه یو ورځ د دې تحقیق دوړه او دوړه صحیح ده اوبو څښلو ځای یو بدل یو نو ځکه یې وایي کلو شربن هر یو دبینا هر یو دبینا وار د اوبو ته معتبر حاضر کړی شوی وو ون آدم پس آواز اخبل ملګری ته اخبل مشر ته پس اچل اولاس پس زخمی کا اوخا فاقر پس زخمی کا اوخا یا ساتا ایز مفرد راوی او چرتا جمع راوی چرتا مفرد راوی داوی ویدا اللہ وخا ستا بگی سکارشتا وچرتا چه مفرد راوی کنا اشارت دی اگر کون کی دا چه کون کی یو چه کدار ناموا او چه چرتا جمع راوی کنا اشارت دی خبری تکی چه کون کی یو رضا پی تولی رضا پی تولی کدار رضا پی تولی او د دې د وجهنا علماء حدیث چې کله یو باب دي کنه بی الفاعل والساقط سویان اے کون کی او غلط پاتے کی دن کی دا دوارا برابر تھی دا دوارا برابر تھی مذکائی سے ہوئی فن آدو پس آوازی اگو اخبر مشرطا پس اچل اولاسا فاقر پس زخمی کا اوخا فکیف آکانا عذابی و نظر پس سرنگی پس سرنگی عذاب زما او يرول زما
ان ارسلنا علیہم یقینا را لے گلے امنگا پدوی باندے صیحت واحد چغ آیوا فکانو پشودویہ پشان د زری زری دغنو المعتذر دشپول جوڑون کی کله چې دا شپول جوړون کې شپول جوړي کنه نو د چرچا په ټولو غني کی نو دا غني چې څنګه وچیږي نو دا رو ریږي داسې رو ریږي رړتاوي نو دا داسې ښکاری لکه ته وای دا ویږي پرتی خو چې کله جارو خبره ختم داسې الله زرا زرا ولقد يسرنا القرآن البتا تحقیق آسان کړه د ایمنګا قرآن للذکر د پار د نصیحت پسوکشتا نصیحت اغستون کې سوکشتا نصیحت اغستون کې چې نصیحت واخلي سو کوزګار نه د قرآن ته ار رسول لپاره تیار دي رواجونو لپاره تیار دي خرافات لپاره تیار دي لکه نن چې تلار سي قبرستانونو کې وګوره هغه خرافات هغه بدعات چې تبه حیران روټونه به جام کړی داس تنبوان به لګیدلی وي تا ته به قبرستان کم او میله به د تزیات احکار تا کم لبده تا کم ټوکل تا کم شریعت ته الله دې رحم وکي دی رواجونو تا دی خرافاتو تا دی بدعاتو تا هر سړی تیار دی او یا ساتي سنتو په بدعاتو کې فرق داده سنت کد دنیا په هر کوونه یو شان لبي بدل بنئ او بدعات دا چرت یو شان لنئ په کراچۍ کې به یو شان لئ په پنجاب کې به بل شان لئ اے په کے پی کے کې به بل شان تئ په بلوچستان کې به بل رنگي اے په هندستان کې به بل رنگي اے په بل ځای کې به بل رنگي دا چرت یو شان نشي کېږي سوا د سنتونه چې په هر ځای کې به یو رنگي او په یو شان نو زکای دی وای چې سوچتا چې قران نه نصیحت واخلي ایسا لورم نمونہ پیش کئی کذبت قوم لوط تکذیب کرے قوم لوط علیہ السلام انبیاء تا ان ارسلنا علیہم یقینا را خوش کڑیو امنگا علیہم پدوی باندے حاصبا کانی خو پیرا خوشی کڑیو الا آل لوط سوا د تابداران د لوط علیہ السلام لا آل لوط اے تابداران د لوط نجیناهم خلاص کړي منګا دوی په سحر وختي به سحر اے سحر وختي یا په وخت د چربانګي نعمت من عندنا دا وجه دا نعمت من عندنا زمنگ دا طرفنا کذالکا دارنگی بدل ورکو من آغا چاہتا چی شکریہ ادا کئی شکر چی شکریہ ادا کئی او یقینا د خالق شکریہ با الگ ادا کولے شی چی کل پتا کی دا مخلوق دا شکریہ ادا کولو ماد دائی چې اوسړه د مخلوق شکریا نشي ادا کوله مړه اب د خالق سے شکریا ادا کی چې د ځان غوندي مخلوق داغه شکریا نشي ادا کوله نو د خالق شکریا بسنګ ادا کی او د خالق شکریا دادا داغه د نعمتونو چې کم نعمت د سل لپاره پیدا کړل پاګه کی استعمال کا دای شکریا وګونه را کړلی د کم مقصد لپاره استعمال وکړه سترګې را کړلی کم مقصد لپاره استعمال وکړه پوزه را کړلا کم مقصد لپاره خلای را کړلا غاخونه پکې خېدي جبای پکې خېدا د کم مقصد لپاره ګوره شونډې دو دي ښا غاخونه پکې 32 دي سودي 32 اته دوتنو جګړه وکنه نو غيو ورته نور څنګه کوي دا 34 تیرا باندې ماته بلو ته پمیش کې راو دنګاله کوي 34 نه 32 ما ته پته ده چې 32 خو دو پکې ما استاو شمارل ته پکې را ټوپ وای
ما د مخکې نه ستا پکې دوه غاښونه وشمارل نو دا 32 غاښونه دي خو جبه پکې یوه ده اته ګوره په دې جبه کې دننه هډوکې شته کچره تاسو ته څه وایي کچندې ورته وکړه هغه پکې شته تشه غوښه ده مقصد دی که نه یار جبه یوه ده شونډې دوه دي خوله یوه ده غاښونه 32 دي او ګوره دا 32 واړه 14 لاندې 14 باندې د دې په څوکۍ کې دي چې دا راونیو دا جبه زی او راځي زی او راځي پوهې به حساب جبه زی او راځي ښه شیخ القرآن دی الله په قبر رحمتونه ولیږي دا ساتیزونه اورېدي یو ځله د خلکو د څه بد ردو ویسه نو شیخ القرآن هم بشر هغه یاره بس نور مسله نه بیانو نو د هغه په علاقه کې دروزګر تړکان شي ورته وایي د هغه دوکان ته لاړ نو شیخ صاحب غلی و هغه ته شیخ صاحب نن څه غلی یاره بس نور مسله نه بیانو ولې یاره وایي که دا مولیان راته کنځل کوي نو چلو ما د هغوی که دا پیران راته کنځل کوي نو چلو ما د هغوی هغه عام دو رفت خراب کړی دی که نه ټیکسونه میکسونه او چندې مندې مې وله خو دا خفه په دې چې دا عوام راته ولې کوي زه خو د دوی لپاره جنګ کوم نو څه به کوې بس ته خپل بچو ته به قرآن ښیم دغه ډېره ده هغه ته شیخ صاحب ستا په مخ کې خو دا بعضې خبره ښه نه خو دا غاښونه څو دي یاره 32 دي وي جبه څو وي یوه ده وي دا 32 واړه دي انتظار کې نه چې راګېرې کړو وي دي وي دا جبه ځي او راځي وي چېرته یې رانیولې ده وي نه لګیا به څوک به یو ځای نه بنګه بنګه کوي څوک به د بل ځای نه بنګه بنګه کوي موږ د چا بنګه بنګه ته سرې نه اوزګار نه یو یا ساتئ زمونږ لوی عالم دی مولانا امیر حسین باچا صاحب الله دې ښه ساتي هغې الله چې د چا نه دین کار نه اخیستل غواړي که نه نو هغه په داسې مسلو کې اخته کي که نه فروعي مذهب هغې کې اخته کي ولې الله د ده نه دین کار اخیستل نه غواړي لہذا ځان په داسې مسلو کې مه پسوئ نو ځکه یې ګوره یاد ساته جبه الله بغیر دا ډوکي بغیر دغه نه پیدا کړې ده او خالصه غوښه ده نرمه ده څه مقصد خبره کوم نرمه کوه که نه دا ډوکو په شانتې کلکه مه کوه جبه یوه ده خبره یوه کوه دوه مه کوه دا بعض وګوره جبه د هر طرف ته تاویږي وایه ته به هم تاویږي د لاټو زویه الله دې رحم وکړي نو چا ته به دغه کړی کوي نو ځکه یې ځای وایي کد آلکا دارنگی بدل ورکو آغا چاہتا چی شکریہ ادا کئی ولقد البتا تحقیق یرولی دا خلقا دا پکڑ زمانگنا اے دا بطشن ندے دا دی مانا دا حملہ امرازی د نیوم راضی د پکړم راضی نو ما معنی سوکړه د پکړ ولقد البتا تحقیق يرولي دا خلق د پکړ زمنګنا فتم ارو پشک کړو بنظر په انبیاء باندې فتم ارو پشک کړو دوی پچا باندې ا په انبیاء باندې دیمه معنا دا هم راځي پس جګړه کړې وه جګړه وکړه دوی ا د انبیاء سره جګړه شروع کړه ولقد البتا تحقیق مطالبه کړې وه د خلکو هو د چانا د لوط علیه السلام نه عن ضعیفي په باره د میلمنو د هغه فرښتې چې راغلوي د هلکانو په صورت کې دوی رامنډه کړلو ده خبره شوي چې میلمانه دي لګیا و که نه یاره زه څه څه به ویلي سوچ پکار دی الله څه څه به ویلي
پاغه وخت کې لوط علی السلام په تاسو کې څوک د سړي زوی نشته چې زما په خبره پوه شي چې زما مېلمه نه دي ازایم چې تاسو دا بیبیان تاسو له روا دي یا دا زما د چم جنکې چې دي دا تاسو له حلال دي په نکاح باندې واخلې دوی نه زمون خو دا زمون کار نه لري زمون خدای نور معاملہ ده نو زکای دی وای ولقد البتا تحقیق غختلی یا مطالبه کړي وا د لوط علی السلام لا ان ضیفها فبارا د مل منود فطم اسناها پس قران کړي وی منګه اعین اوم سترګی د دوی فذوقوا عذابی ونذر پس اوسکه عذاب زما او يرو الزما پس اوسکه عذاب زما او يرو دی مطالبه دا سے وکړه الله په معدال اسکه قران کریم وی ولقد البتا تحقیق راغلو دویتا بکراتان سحر وقتی عذاب مستقر عذاب چې همیشه همیشه او یقینا تفسیری مظهری والا او دغه شانتی خطیبی شربینی ہوئی اے عذاب مستقر بعد الموت نو چې بعد الموت شو نو عذاب قبر شو کنه خبره ختمه نو شو بیا ورته وی فذوقوا پس اوسکای عذاب زما او يرو الزما ولقد البتا تحقیق آسان کړي د ایمنګا دا قران لذکر د پار د پند فهل من مدکر آیشتین سو کو نصیحت اغستون کې پند اغستون کې ولقد جاء دا وس بل نمونه پیش کی نو ان شاء الله کله جون را کړی پدی باندې به سبا خبره کوم خو یو خبره بل کوم که خپکی گئی نه سبانه درس که زما خام مازن رستو کوم نو څنګه به ځکه چې ما سوتن ما چاله ټیم ور کړی دی زب فلنټیر ته زمالتا پروګرام دی عظمت قرآن کانفرنس نو ما سوتن مانزه پسې به زمالتا بیانې نو ما خام مازن رستو چې څنګه موضوع شي فورن تو سره خويندو مېندو ټوم وېم تاسو راشه او دا چې کمبر مرګري ناسي تاسو ټوم وېم یو ورځ خالي ما خام مازن رستو باقي ان شاء الله خپل په ترتیب باندې